بسم الله الرحمن الرحیم. نن به خبره کوو لکه د زیتونو تیل د استعمالولو فایدې. زیتون د تیلو د استعمالولو فایده دا هم ده چې خراب کولېسټرول په وجود کې دا کموي او ښه کولېسټرول چې کوم دی دا بهتر کوي او د بلډ پریشر کنټرول کولو کې هم مدد ورکوي. د زړه د معدې بیمارۍ د فالج کې هم دا چې کوم دی مدد ورکوي، وجود ته فالج نه کیږي او د شوګر لیول هم دا متوازن ساتي او وزن هم کنټرول ساتي، یاداشت هم بهتر کوي د اولیو آیل استعمال او دغه شان چې کوم دی نو ذهن هم ښه کیږي، د قبض ورسره هم کنټرول کیږي، لکه قبض بیماري نه کیږي، په قبض کې مدد ورکوي. د معدې تیزابیت دا هم ورسره صحیح کیږي، زیاتیږي نه او د جگر صفایي هم کیږي د زیتون د تیل د استعمال سره او جلد هم ورسره ښه کیږي، یخته هم ورسره ښه کیږي او دغه شان انټي اکسیډنټ دي، مدافعتي نظام ورسره ښه کیږي. اوس د دې استعمال څنګه پکار دی؟ استعمال یې داسې دی چې کوم د خوراک تیل دي د زیتونو نو هغه یوه کاشوغه سهار هم خوړی شي، ماښام یې خوړی شي، په سلادو باندې هم اچولی کیدی شي چې په سلاد یې واچوي، په خالي پیټ باندې هم دا استعمالیږي او ورسره د بلډ پریشر او شوګر چې کوم بیماران دي هغه خپلې دوایي په ترتیب سره استعمالوي. بله دا یوه خبره پکې ډیره ضروري ده چې د خوراک اولیو آیل د خوراک چې دي ځان لري او د مالش تیل ځان لري، نو کوم چې د مالش د خونانو تیل دي، زیتون تیل دي، نو هغې خوراک نه دی پکار. شکریه.